صفتونه دي ویلې. اول شرط مې دا دی دې شرط باندې میدان ته لاړ شي. اول شرط مې دا دی چې کله وهاب شهید شي مولا دا به ډایرکټ جنت ته ځي، جنت ته به داخلېږي. خو وهاب ما سره وعده وکړي چې وره پورې به جنت ته نه داخلېږي، ما به ځان سره داخلوي. دستانو د جنت زمینات چوکه وایي شي یی څه یو ورته وهاب خاموش ولو. چې کله وهاب خاموش ولو د زهرا زوی حسین غږ وکړو د وهاب نومي دغې خبرې زمینات د زهرا زوی حسین کوي چې تاسو سمه به جنت ته او وهاب یا داخلېږي. او ویلې دویم شرط مې دا دی دویمه وعده به درس کوي څه کله وهاب میدان ته ځي نه ایتا قدرمن یې خور نیمو وسپاري. زه به دوستانو ادب سره وایم ایتا قدرمن یې خور نیمو ځکه وسپاري. ما ته پاته دی مولا چې کله نارینه شهیدان شي سلیمان کیدای شي خیمو ته راشي، خو دا ما ته پاته دی چې سلیمان د علي قدرمن یې لور خیمې ته نشي راتلی. یی څه دغې خبرې یی څه حسین یا خاموش کړلو، یی څه مولا یوه عجیبه خبره وکړله چې وهاب ډېر پر یادونه هغې جملې څه وکړله ورته کا د وهاب نامي دا وعده د سم نه کوم خو دوره درته یم چې لسم مازدیګر مې به ته نه وې. دستانو کربلا کې دوه روایت دي. یوه روایت کې لیکي چې کربلا کې مولا حسین طرف نه یوه ښځه شهیده شوې ده. دویم روایت کې لیکي چې دوې ښځې شهیدانې شوې دي. خو هر دوو روایاتو په مطابق باندې که یوه شهیده شوې وي یې وهاب نومي ده، که دوې شهیدانې شوې وي خو دوو کې یوه یې وهاب نومي ده. مولا د ورته یی د وهاب نومي لسم مازدیګر به ته نه وې. الله اکبر. دوستانو بس اخیری جمله چې کله وهاب میدان ته راغللو جهاد کوي جهاد کوي، خو کربلا کې څلور شهدا داسې دي چې دوستانو هغوی بدن نه لسونه جدا شوي دي. هغو کې یوه یولسو ورځو وهاب دی چې کله یې های لاس جدا شولو همدا مې سترګې خیمې نه غړوي، خیمې نه یې نامې ووتله. یو ورته وهاب غږ وکړلو مولا دا وعده نه وه شوې چې ما نامې خیمو نه راشي. الله اکبر. دوستانو یی څه وهاب نامي میدان طرف روانه دی. تاریخ لیکلی دی یی څه شمر یو غلام دی رستم د نومیږي ملعون ورته ویله چې دغه بیبي د کوم اشعار یی د لښکر کې ډېر انقلاب برپا وکړلو. وشه بیبي نوره اشعارو ته پرېنږده یوه ښځه یې اشارې ته یایم. خو چې کله یې وهاب جنازې ته راورسېدله چې کله ظالم ظلم وکړلو د نامي جنازه د وهاب جنازې مې ولوېدله. یوه خبره یې وکړله وهابه مولا کومه یې جنت وعده کړې وه هغه وعده حسین پوره کړله. جامې صاحب پر یاد وکړئ وا مظلومه حسینه.